محمود خان صاحب موجود دی چې کوم د پښتونخوا سابقه وزیر اعلی هم تیر شوی دی پارلیمنټري نن غټ میټینګ شو سردار راته وایي نن د غونډې مقصد څه و څه راغونډ شوی څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم شکریا اصل کې نن غونډه د پرمره وخت و چې الیکشن نه وروسته بیا زموږ غونډه نه وشوي او څومره زموږ د پارټي ورکرانو یا لیډرانو یا کینډیډیټس هغه ټول یو سایډ ته ناسو اوس موږ دا فیصله وکړه چې واپس پارټي خپل متحرکه او موږ سره خلک رابطه کېم دي نو دا غي د بارن دا غونډه موږ وکړه چې ورکر مشر ایکس ایم پی ای کینډیډیټ دا واپس چې د راځوندې شي خپل کارونه شروع کړي موږ خپل تنظیمونه جوړ کړو او د پارټي لپاره د پارټي پرمختګ لپاره او د علاقې لپاره خپل کار شروع سچیدار راته وایي چې پر سټک څخه اعلان کړو چې زه به سیاست نه سمودي لپاره سیټ کېږم نو آیا هغه بیا اکټیو کیږي او کنه او دویم راته دا وایي چې کم کابینټ تاسو الریډي مخکې وي آیا هغه تحلیل شوی نوی به جوړیږي کنه دا چې کار کوم خټک سره باولې سره تاسو سوال کو نو ما خیال خټک سره کله بیا خپل موډ شنو را پاپه شي کنه خټک سره خپل څه فیصله وکړي دا غینه علاوه کوم چې تنظیمونه موږ وخت چې کم تنظیمي باډي دا غشتا هغه تنظیم موږ سترونګ کوو هغه سمرګر لک سایلنت دي نو ته به چرته سره یې شي کو نه راځي کنه اکټیو مرګري پکې اچو ان شاء الله ټول تنظیمونو کې زه سپیس تا نو نور مرګري پای کې ایڈجسټ کوو دا یو کونسل د لیول پورې ان شاء الله زو ستاره ته وای خان چې تحریک انصاف کې وز هم خپکار کونان شته هغه د سم میسج ورکوي خپل کار دا څنګه چې کوم د تحریک انصاف خفقا کارکونان دي هغه ته خو دا میسج ورکم چې را زمونږ لاري ګودري دروازې ته کولاوي او ما خیال مونږه پای کې دومره فرق نشته خو مونږه پارلیمنټری نیو هغه ساده تحریک انصاف دی نه او زوړو دغه سره داسې ایشوز ورته نه ان شاء الله مونږ سره هم خوشاله باقي سره خپل فیصله کوي چې هغه څنګه خپل فیصله کوي پرویز خان د گورنر د جوړېدو حواله سره په میډیا باندې څه خبرونه راغلي آیا پرویز خان د پس تاسو بل غټ حیثیت لري په دغه جماعت کې تاسو څه تاسو رابطې شوي دي وفاق نه یا د صوبې نه څنګه یار دا څنګه دا کوم سوال چې تاسو کو د گورنر په حواله سره نو زما په دا کې داس دغه نه راغلی چې را داسې یا د گورنري سو منډه وي یا او نن سبا سوشل میډیا دا اکثر پکې فیک نیوز پکې هم ډېر چلیږي خو بهرحال لکه ما د علم نه چې نو زه پای څه او دغه وکم کمنټس به وسور سر اخیری سوال صرف جواب ورکول غواړي چې موږ چې تاسو د هر مین وجه څه جوړ شو ساين انالیسيس شو کوي کې دی نمبر 804 میټینګ وشو ماشاءالله ډېر زبردست شو هغه کې د پارټي حکومت د تنظیم سازي د متعلق خبرې وشوي او هغه نه علاوه حکومت د لوډ شیډینګ د متعلق او نور د صوبې کې امن او امان حکومت بدترین صورتحال دغه متعلق یعنی دا ټولې خبرې نن د میټینګ ایجنډا و دا راته وایي ملک صاحب چې پرویز خټک صاحب په چیرمنشپ وغیرہ دا پریکړې نوې چیرمن برازي کنه هغه په حال ساتي هغه کابینه په حال ساتي کنه نوې کابینه وسه بولجی الریډي چیرمن سکون دی هغه ماشاءالله محمود خان صاحب چیرمن دی هغه استعفا ورکړی و هغه الریډي منظور شوی و او هغه اوس فلحال آرام کوي او فلحال سکون دی د پارټي چیرمن محمود خان صاحب دی له عمل د دې سمون اوس نن فیصله وکړه سمون د پټولي صوبې کې د تنظیمونه جوړوم باډي جوړوم او ورسره د پارټي د مخکزي او موږ د مضبوطه پوزیشن کردار ادا کوو ان شاء الله کوم هغه د درې سیټونه چې تاسو ګټلي نو آیا هغه امتیازان راغلي راغلي وجوه او صبح کم ترجمان چې د بنگا صاحب هغه بحال لیکنه هغه جبل ټول ارڅ بحال دي صرف خټک صاحب څنګه دغه استفاده کړی دي نور ټوله پارټي ټار سره په خپل پوزیشن باندې ولاړ سم میسج ورکوي نو میسج دا دی زه خو د ټول خیبر پښتونخوا عوام ته دا میسج ورکوم چې پرم نه وسه او د کې شک نشته دی چې په خیبر پښتونخوا کې کوم حکومت ته دا مشکل دی چې دا غډلی ورکی همداسې مرکزی حکومت ته د توقع موږ نشو تللی نو موږ عوام ته دا اپیل کوم چې تاسو څلور یا پنځه میاشتې انتظار وکړو نو بیا بغه نه بعد موږ یو عمل تیروم هغه سره د ټول عوام روزي خپل حقوقو لپاره جدوجہد وکړي کې فشنګ اټ په دغه کې کړو او دا دویم پروګرام چې په دې کې موږ پېښور ریجن او ساوث ریجن مرګري چې کوم زموږ کینډیډیټ ول هغه د کوم چې د پارټي مخ کې لایحه عمل تنظیم سازي او چې کوم زموږ د نورو پارټیانو سره ډایلاګ روان دي هغه باندې په اعتماد کې اغستل مقصد او دویمه خبره تاسو د ټیکس وکړه نو چونکه ملکند یو دسه ډیویژن دی یو دسه اغازي خلکو د اغازي روزګارونه د اغازي انډستری هغه څه تقریبا تباہ شوی دي او د روزګارونو ولته د انډستری دسه حالات نه چې التم ټیکس دغه کو نو موږ ان شاء الله تعالی په هر فورم د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټری نمائندګي وکړو ان شاء الله تعالی د ټیکس خلاف زموږ چې کوم د ملکان عوام دی هغه سره مشانه بشانه ولاړو